غټ کې د تحصیل ادینزي زنانه او ته پیښو مسلو د حل لپاره وړاندې ځلې فینانس افسر کوزدر شوانه حلیم په مشرۍ کې د پرانیستي عدالت تابع وشو چې پکې د تعلیم صحت سوشل ویلفیر نادرا سره سرکاري محکمو ذمہ دارو سیمه او تعالی سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر زنانو شرکت کړو پرانیستي عدالت کې زنانو محکمه سوشل ویلفیر زنانو د لپاره کارکردګۍ د نش برابر وګرځوله او ویل چې د دې زیاتره صلاحي کړای مرکزونه د عدم توجه کار بن او سټاپ پکور ناس تنخواګانی اخلي وینا کوونکو ویل چې په کوزدر تیمرګره کې نوی قائم کړی شوی دارالامان کې بغیر ټیسټ انټرویو او اشتهار د ځلینه بهر فیمیل سټاف برتی کړی شوی دی کوم چې د کوزدر تعلیم یافته زنانو په حق ډاکه ده دوی دغه برتۍ منسوخي او قواعد لاندې نوی برتۍ غوښتنه وکړه پرانیستي عدالت کې زنانو پر ریسکیو 1122 کې د دې برتۍ په کوزدر پاسپورت افیس ناظر دفترو کې د زنانه سټاف تعیناتي سره ځان سیکشن قیام پولیس تانو او سرکاري دفترو کې د زنانو د ناستې لپاره ځایونو جوړولو تنظیم زنانه سکولونو او کالجونو نارینه سټاف لري کولو تالاش ټیکنیکل کالج کې د جنکو بي اس لیول کلاسونو اجرا تالاش سره تعلق لرونکو جنکو لپاره ملکړي یونیورسيټي کې کوټا سلويخ نه سیوا کولو سره نور ډېری مسلې وړاندې کړې او د دې د حل غوښتنه وکړې پرانیستي عدالت کې افغان مهاجر کیمپ سکولونو کې سبق خودونکو استادانو ویناوه چې دی تقریبا 2.5 استادان د تیرو 1.5 کالونو دغه ځمېداري تر سره کوي د دې ملازمت دی مستقل او پنشن اجرا دی وکړي شي پرانیستي عدالت کې ضلعي فینانس افسر شوانه حلیم د سم مسلو د حل لپاره په مقام موجود نور محکمو ذمہ دارو ته د ډیپټي کمشنر کوزدر عون هدرګوندل په ذمہ داري د حل یقین ورکو او ویل چې د پرانیستي عدالتونو د تابع د سلسله به جاری ساتلې شي او هغه مسلې به متعلقه ذمہ دارو ته لیږل کیږي د کوم حل چې دلته ممکن نه خو سلسله به ودرونه